بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. دی الله تعالی په قدرتونو کې او هغه په نشانو کې المرسترګه او سپوږمۍ د دوا ډیر غاټي نشانی دي. الله تعالی دغه لپاره خپل زوی مقرر کړی، یو حساب مقرر کړی چې د زونه بروزه او په دزو باندې بغورځه او په دې کې یو حساب دا هم دا څکله کله دا تاندر نسی. ماهرین فلکیات او یغوی مطابق د 26 دسمبر څخه تقریبا نن 25 سبو 26 دسمبر رسی څ المرسترګه به تاندر نسی او د پاکستان کومي جنوبي علاقې دي شلو کولو بعد به مکمل المرسترګه تاندر نسی. اخیری پیریډ سے 11 اگست 1999 کې شیو المرسترګه تاندر نیولی او جنوبي پاکستان خوسته تور باندې ساحلي علاقې د کراچۍ او د گوادر هغه کې اټونو زیاتو. المرسترګه تاندر نیول د الله تعالی قدرت او دغه نشانو کې ایوانی شنیدا او د دې خیال او مقصد صرف داغه دا الله جل شانو فرمایي وما نرسل الا بالآیات الا تخویفا. سمودانو من نشانات او دانو من شو نه خو مګر دي لپاره څه انسان دي شی باندې وډر کو. قتاده رضی الله عنه حضرت قتاده رحمه الله فرمایي الله تعالی خلکو ته خپل نشانی خي او پاک باندې ډرې دي لپاره څنګه عبرت حاصل کی، نصیحت حاصل کی او الله په طرف ته رجوع کی. او دا واقعي ذکر کړی حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله عنه په زمانه کې وی پیری په کوفه کې زلزلہ راغله. نو عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایلو دا یو په خبره چې تاسو باندې دي تاسو الله دې تاسو ګناونو دی واجنه تنبیه فرمایي تاسو اور باندې نسی لہذا نیک عمل کړئ هغه ور باندې رضی کې. اندارو دا خبره هم نقل کړي حضرت عمر جن په زمانی کې په مدینه طیبه کې زلزلې یو څو جړکی روغللې. نو هغه و فرمایلو تاسو خلک بد عمله کوي هغه دی واجنه زلزلہ رغلیا قسم په خدای کده چې دوباره زلزلہ روغله به تاسو زه خاص سخت سزا دی کوم. المرسترګه تاندر نیول او د دې زهرول مقصد صرف انداغه ته سړی الله په کې وډر کی او د الله تعالی تکتو منی او الله په قدرت منی زګه او هغه ته قیامت یو دروشي سلکسو د پاره المرسترګه څومره هغه به نور کی هغه نه ختم شي اندانو منه په قیامت ورځي المرسترګه مکمل به نور وي او دا به یو قسم ته نیولې وي. به انسان ته غور او سوچ فکر کول پکور دي چې کله المرسترګه دور غټ مخلوق ته باوجود دي نو الله تعالی قدرت کامله اور قدرت قاهره په مخ کې دا بالکل بے بس ده او مجبور ده. الله تعالی ځکه او غوړي دا به نور کول شي او دې ته روشنی وی کول شي. المرسترګه او سپوږمۍ څه دا څنګه دور لوی مخلوق ته یغو دانو نه حالوتا نو موږ خلک یو موږ هغه په مخ کې شي شي څکه الله تعالی جبار او قهار کله په دې شي کې روشي موم نیول شي. نو دا دې لپاره کوي چې الله پاک ایمو پزنو کې دې شي خوف پیدا کی. اوس دې په اړه کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زمکه او د اسمان کې حالات رسی، انقلابات رسی، تغیرات رسی چونکی الله په طرف نه دا انسان درولو دی پاره وی چوپز لکی چې الله تعالی سوره خوف وی معرفت وی اندوره باغ الله په نډری او خشیت وی. او دا خبره خو یقیني چې په مخلوقاتو کې ټول زیات معرفت هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته حاصلو. دی اجنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډیر زیات خوف او خشیت کې مبتلا و. روایت ان ابو موسی رضی الله عنه قال خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى ان تكون ساعه. بخاری شریف حدیث دا ابو موسی شهید زن فرمایي چې ایوی پیری المرسترګه تاندر ونی ولا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر زیات غبرو شو چک شو او خوف دی واجنه او دا وایي د سخنوي څخه قیامت روشي. او بل روایت عن النعمان بن بشير رضی الله عنه قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج يجر ثوبه فزعا. سنن کبرا کی للنسائی روایت نعمان بن بشیر رضی الله عنه روایت ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مبارک زمانه کې المرسترګه تاندر ونی ولا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی الله خوف او خشیت دور زیات اثر پریوتلو. س پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحیح طریقې سره کپڑے هم نوي برابرۍ کړي کور نه اندانو مربار تشریف وروړلو. اندانو ابو موسی اشعری رضی الله عنه فرمایي چې ایوی بیره المرسترګه تاندر ونی ولا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډیر غبرو او رچک شورو خوف دی واجنه دا وایي چې سغنی څه قیامت روشي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسجد ته روغللو او ډیر او قیام وکړو ډیر او رکوع وکړو ډیر او دې سجدي وکړلې یعنی المنځ وکړو. ابو موسی اشعری فرمایي ان سمو پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله هم د سیمخ کې چې ته نه کتله
ټول دنیا کې الاپوک د خپل روشنیونو روشنی المرسترګي ته ورګړي وي او هغه ته بنور کی د سی واقعیا پېښ کېدل یقینا سړی سوچوي کنه دا یقینا څه د سی سړی سره پریشون شي نو دی په باره کې ډېرو خلکو مختلف عقیدې دي چوکسي د هریون زونتي صدای واندسي اتفاقی واقعیا ده ویری زغه خوده منی نه وای صدای وای اتفاقی واقعیا ده نه دا اتفاقی واقعیا نه دي بلکې حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمایي خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال ان الشمس والقمر من آيات الله. حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې المرستر غتان درونی والا په دې موقع باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خلکو ته یعنی خطاب وکړل او ته ویل چې د المرستر او د سپوږمۍ د الاپوک نشانونه ده د پاتیوالي کې د الله د الاپوک قدرت سره کیږي د پخپل باندې نه کیږي لکه د هریون چې د پخپل باندې کیږي اندانو مشرکین عرب نظریه دغه چې د المرستر ستان در نسی دا ایوان دسی واقعیا ده دا دینه دا خستل پکور دي یعنی دا سبق خستل پکور دي صدا یو عظیم انسان د سوي سمړ شو دا نو د دې په باره کې لکه ابو بکر رضی الله عنه فرمایي قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذاك ان ابن للنبي صلى الله عليه وسلم مات يقال له ابراهيم فقال الناس في ذاك. ایسه پیغمبر صلی الله علیه وسلم بچا ابراهیم وفات شو خلق ویلو چې دا یندی وجنه المرسترګه تاندر نیولیا نه اسلام د دې عقیده رد هم وکړلو او چې ویلو ابو بکر رضی الله عنه فرمایي یو حدیث چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم بچا حضرت ابراهیم څخه وفات شو نو خلق دا ویلو چې دی وفات باندې المرسترګه تاندر نیولیا په دې موقع باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې المرسترګه او سپوږمۍ د الله تعالی د قدرت نشانونه دوی غاټي نشانی دي او دا څکه تاندر ونی سي د دې چو مار دی وجنه ته نکېږي. او بل روایت دا نعمان ابن بشیر رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې ایوی پری المرستر غتان درونه ولا پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې خلکو وای فرمایلو چې خلکو دا نظریه جوړیا چې المرستر غا اوس پګمې دي ته تاندر چلاږي د دې وو غټ سړی مړېدلو دی واجب نه کیږي نو حالانکه دا نظریه بالکل حقیقت نه خلاف ده د المرستر غا او د سپوږمۍ دي ته د ځکه تاندر ونی چې د چو دی مارګ او چو ژوندۍ دی واجب نه کی بلکې د الله تعالی قدرتونه دي او د الله تعالی د نشانونه غاټي نشانی دي. نجومیان دی په باره کې دای د المرسترګه نجومیان هغه ته لشي چې د المرسترګي د سپوږمۍ او د ستورو عبادت کوي هغه اندایز د دنیا کې فایده او نقصان د المرسترګه د سپوږمۍ او د ستوري ویر کوي نه غو اندایي صدا المرسترګه او د سپوږمۍ څخه لتان درونی سی په دی وخت ته الموز کوي دعا کوي استغفار کوي د تعلیمي څه د ذکر دین د معلومیږي صدا فایده او نقصان څه کوي د المرسترګه او د غاوی کوي کنه و به ویل ته دی مو کې باندې دانو منه کوي نه اسلام د دین نظریه رد هم وکړلو. حضرت ابو بکر رضی الله عنه فرمایي چې یو حدیث ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم و فرمایلو چې المرسترګه او سپوږمۍ د الله تعالی قدرت او دغه نشانونه د غاټي نشانی دي معلومه شوله چې الله تعالی د قدرت نشانو کې په خپل باندې الاپوک اندی دی واجب یعنی دي کې خپل ذاتی نه څه فایده شته نه څه نقصان شته بلکې د خدای الاپوک قدرت او دغه نشانونه ایوان نشانه ده. بهرحال مختلفو خلکو دی په باره کې مختلف سوچونه دي عقیدې دي خامو خو چونکې مسلمانانو یو اسلام په څه متسی مو اغبل لګیایو نو ابو مسعود انصاری رضی الله عنه روایت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلو س المرسترګه او سپوږمۍ د دې شو مار دی واجب نه تاند نه نسی د خدای الله تعالی قدرت او نشانی دي څکله دا ونیسی او تو سی وګوره ستاندر نیولی دا به تو المونز کوي. ابو موسی اشعری رضی الله عنه روایت المرسترګه څخه لتان در ونی ولا بودی مو کې باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم الموز کولو او فرمایلو به چې د المرسترګه او سپوږمۍ څخه در ونی سي دا نشانی دي الله پوکو ظاهري د دې چومار دی واجب او چو ژوندۍ دی واجب نه کی بلکې دا الله تعالی دې په ذریعہ سره خپل بندګون رہی دې لپاره چې تاسو دا وګوره فورا الله پوکو یوت کې هغه نه دوا وکي خپل ګناونو به مفي وغوړي. او عائشہ رضی الله عنها فرمایي یو وګ حدیث ته اخی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي څ خلکو المرسترګه ستان درونی شي دی بره کې دا ټول خبرو تعلیم تاسو ته درکړه شو دا او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي سکم الله غوړي هغه کیږي او به دینه باندې حکم او فرمایي تاسو عذاب قبر نه پناه غوړي. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها فرمایي یو روایت کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې المرسترګه تان درونه ولا په دې موقع باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې المرسترګه او سپوږمۍ د الله تعالی د نشانه ده څکلا د دوی چوپ مار باندې چوپ زندګي باندې تاندري نه نسی دا څکلا ونی سي په دې حالت کې تاسو وګوره نو تاسو دی الله تعالی لوی بیان کې الله تعالی نه دوه وګوره الموز وکي او صدقه وکي
ندی مبارک دا روایتونه رغلي امور نموي غړي حدیث مبارکو کې مجموعي تور باندې او حدیثونو کې راځي دي مو کې باندې څه کول پکور دي المنز داو ذکر دی الله تعالی استغفار صدقه خیرات کول دا حکم شوی نو موږ تاسو په کور دا غا څه په دغه موکو باندې دا اعمال کوو اتاندر المنستر غونی سي په دی وخت کوم المنز کول شي غته صلات کسوف یې رشي دې په اړه کې اهم مسائل ان شاء الله هغه مو ذکر کوو حدیثو کې دا عرض کوو څه المنستر غته تاندر ونی سي دی وخت کې المنزه حکم ویل کړ شوی نو دا خبره مول په کور دي څه المنز عبادتونو کې اهم عبادت ته ټول عبادتو کې دي ته فضیلت حاصل ده او لوی درجه ده الله رحمت خپل ځون طرف ته متوجي کول دي او مصیبت په وخت کې زړه ته تسلی باعث ده الله رزق کولو سبب ده خپل عاجزي او ببسي اظهار ده اندغه وجه عام معاملاتو کې او دین علاوه کلام ته باندې واده سی واقعا روغله مثلا تیز هوا طوفاني بارون داروم نشونو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دی وخت کې المنزه کې مشغولې درو نو تاندر المنستر غونی چې دا مې واده سي عجیب غندي خبره ده سړیو کې ډېر پریشان وي او سي وهم وي کې نو دی واجب نه په دی وخت کې المنستر غ دور غاټه جوستا هغه به نور شي نو په دی مو کې باندې المنزه کولو حکم شوی ده او بل دا دوا هم یو د عمل د هغه دی واجب نه علاپوګو مو په بری کې یغه فیصله فرمای نه الله پاک صفاتونه څنګه یو رحمت ولا د الله پاک یو صفات څنګه غضب ده د الله پاک رحمت او غضب باندې غالب ده نو ایدی واجنه دوا سره وړي په دغه وختونو کې الله پاک انسان د مصیبت نه او پرشانۍ نه مصیبتونو نه هغه الله پاک ختم کی یعنی هغه مصیبتونه ختم کی ځکه د دوا له حکم شو ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلو کوم مصیبت نازل شو ده یعنی زلیږي هغه کې تاسو دوا کوي دوا تاسو ته په کور باندې رسی نو دوا دی واجب نه کوم رغله مصیبت ته اب الله پاک واپس کی او کوم نه درغله الله پاک با ختم کی او دینه وا علاوه دی تاندر په نیول واقع دی الله تعالی ذکر کول نو ذکر هم دی الله تعالی ولا د ډېر لوی عبادت او اصل شایده انسان باندې والا محادث نه تریدل بګور څنګه دی الله تعالی یود نه بغیت شي نو سکله به یو مصیبت او پریشانی راشي یا د سیوانی موقع راشي دی مو کې باندې خو په ژبه باندې او په زړه باندې په دوړ باندې الله ولا اوزونه لګول بګور دی المنستر غتان در نیول دی خوف کوم کیفیت پیدا کیږي او کله دی خوف کې سړی الله پاک د رحمت طرف ته متوجي نشي نو بیا به دی خوف نه مایوسی پیدا شي او دا مایوسی به سړی الله نوري کی دی واجب په دې موقع باندې الله پاک ذکر کول پکور دي قرآنی فیصلان دا غدا ذکر سره الله پاک زړونو ته اطمینان نصیب کړي او بل لاس تاندر المنستر غونی سي په دې ټیم کې استغفار نو المنستر غ تاندر ونی سي به توري تنبیه ده څه انسان د بد عمل ما کوه دین ځون مانی کا توبه وبسا مفیو ولا ورنه وګوره چې المنستر غ دوره لوی مخلوق ده کله ماغه بي نور کړیا اند سي ته هم سزو دی کول شو مو ته هیڅ مشکل نه ده دی وجنه په دې مو کې بني خصوصیت تور سره د استغفار حکم هم راغله ده المنستر غ او په دې وخت کې عذاب قبر نه سرسری تور باندې المنستر غ تاندر ونی سي عذاب قبر د خپل ماس کې څه مصیبت خو نه معلومیږي خدا صرف خیر شي لکه څنګه المنستر غ ستاندر ونی سي غ به نور شي تیر شي ډیره تیر خو نه وي بیا تیر شي اندارو مون قبر کې څه کله ته پروتي عذاب قبر یزو کې بم تیر وي نو په تیرې کې سره مناسبت ا دی واجنه عذاب قبر نه په دی وخت کې پناه وختل پکور دي څنګه المنستر غ تاندر نیولې به نور شي تیرونه جوړ شو اند سي څه کله قبر کې تیر وي نو په دی وخت کې قبر نه هم یعنی قبر زوب نه هم پناه وختل پکور دي او د المنستر کا تاندر په نیول واقعي الله په لاري کې خپل مول خرج کول او حکم خلک مستحق دي او خلکو ته یو ذریات پر کول ادیت صدقات او خیرات یې لشي نو صدقات الله په لاري کې ور کول د الله ولا غصه ختمي او بعد مرن الله په دې سری فضل کوي حضرت انس رضی الله عنه یو حدیث کې فرمایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې په پټه باندې صدقه کول الله پاک غصه ختموي او په جوات باندې صدقه کول سړی الله پاک بعد مار نه بچ کی نو څکل امرسته غتان د نیولیا دا دی الله پاک یو قسم د غصه ده په دې موقع باندې دی الله تعالی رحم او کرم شامل حال سنوي نو انسانيت خو به فناشي نو په دې موقع باندې صدقات او خیرات کول پکور دي الله تعالی دو موږ ته په خبر باندې پویار نصیب کی سمجھ امر نصیب کی ان شاء الله په دا بل کلیپ جوړو اخی به المنزوله طریقه خيو او کسبو المرسترګه تان درونی ولا نو کم اس کم متست المود څنګه کول پکوري څه طریقه کول پکوري دا ټول نرینا زنانا الله پاک طرف ته متوجي شي خپل ګناونو باندې الله پاک نه مفي وړي الله تعالی د متست پویر نصیب کی سمجھ نصیب کی امين برحمتک یا ارحم الراحمین.